سنت طریقه دا هم ازده کوي چې کله د مریض پوښتنې لورلې هلته لاړې لومبی به هغه ته تسلي ورکړي تسلي به وله ورکړي مړه ته جګ جوړې روغ رمټې ستا نه ډېر بیمارانو الله غسم کړي دي نو ته خو لا ډېر ښه اول به وله څه ورکړي تسلي ورکړي اگر چې تا ته پته وي چې دی بالکل په حالت د مرګ کې دی دی رغېدو والا نه دی اگر چې تا ته پته چې دا ډېر زیات خراب دی په تسلي وله ورکړه د تسلۍ خبرې ورته وکړه دویم دا دی چې خوا ته یې کښېنه او په دې تندي باندې ورله لاس کېده لاس پې کېده په مریض باندې لاس کېښودل دا د نبي علیه الصلاة وسلام سنت مبارکه دي په دې باندې د دې مریض د زړه ته یوه تسلي میلاو شي یوه خوشحالي میلاو شي ځکه چې دی وایي زه د زما نه کرکه نه کوي اکثر خلک د بیمارانو نه کرکه کوي دا مرض به ترې ما ته ولګي که نه نږدې ورسره هم کښېني نه نبی علیه السلام به چې بیمار له لاړ په دې تندي به یې ورته لاس کېښودو او دریم به داسې وکړي چې دعا به ورته وکړي دعا به دې ورته کوي الله شفای کامله عاجله دائمه ورته نصیب کړه الله جګ جوړ صحت ورته ور نصیب کړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی پنځه اعمال داسې دي چې دا چا وکړو دا انسان جنتی دی الله په جنتیانو کې ولیکو په جنتیانو کې ولیکو کم کم یو نبی علیه السلام فرمایي وی من عاد مریضا چا چې د مریض پوښتنه وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه یو دا عمل وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه نو د مریض تپوس کوي د مریض پوښتنه کوي په دې کې ډېر زیات اجر دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انسان سحر ټیم د یو مریض پوښتنې له ورغې وی اویا زره فرشتې د دې انسان دپاره د ماښامه پر د مغفرت دعاګانې غواړي اویا زره فرشتې او ماښام دی د مریض پوښتنې له ورغې نو ته سحر هتو پورې اویا زره فرشتې د دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره ثواب دی د مریض پوښتنې له لارې تر څو چې ته هلته موجود یې الله ستا درجې اوچتوي او ګناهونه دې ختموي دومره ثواب دی پکې نو یو نبی علیه السلام فرمایي من عاد مریضا چا چې د بیمار پوښتنه وکړه او د بیمار فرسی سنت طریقه دا هم ازده کوي چې کله د مریض پوښتنې له ورلې هلته لاړې لومبی به هغه ته تسلي ورکړي تسلي به وله ورکړي مړه ته جګ جوړې روغ رمټې ستا نه ډېر بیمارانو الله غسم کړي دي نو ته خو لا ډېر ښه اول به وله څه ورکړي تسلي ورکړي اگر چې تا ته پته وي چې دی بالکل په حالت د مرګ کې دی دی رغېدو والا نه دی اگر چې تا ته پته چې دا ډېر زیات خراب دی په تسلي وله ورکړه د تسلۍ خبرې ورته وکړه دویم دا دی چې خوا ته یې کښېنه او په دې تندي باندې ورله لاس کېده لاس پې کېده په مریض باندې لاس کېښودل دا د نبي علیه السلام سنت مبارکه دي په دې باندې د دې مریض د زړه ته یوه تسلي میلاو شي یوه خوشحالي میلاو شي ځکه چې دی وایي زه د زما نه کرکه نه کوي اکثر خلک د بیمارانو نه کرکه کوي دا مرض به ترې ما ته ولګي که نه نږدې ورسره هم کښېني نه نبی علیه السلام به چې بیمار له لاړ په دې تندي به یې ورته لاس کېښودو او دریم به داسې وکړي چې دعا به ورته وکړي دعا به دې ورته کوي الله شفای کامله عاجله دائمه ورته نصیب کړه الله جګ جوړ صحت ورته ور نصیب کړه دا وکړه او بیا ایسارېږم سیده راپاسه ښه سیده راپاسه نو زمونږ خلک چې بیمار لاړ شي نو زمونږ په بیمار پرسۍ باندې خلک پوهېږي نه زنانه خو چې لاړې شي هغوی خو چې د ډوډۍ نه والي واپس نه راځي
او به لومبه ډوډۍ خوري هغه نه به واپس راځي اگر چې هلته کې غار څومره مریض دی په حالت د ځان کدان کې ولې نه پروت یو به ډوډۍ وي بیا به راځي صحیح شو نو هغه غریبانان په خپل غم کې دلته کې بل مصیبت جوړ کی د بیمار فرصي طریقه دا ده چې دغه درې کار د وکړو لاري تسلی دی ورل ورکړه مریض ته د دعا وکړه او لاس ته پکې خودو بس دعا وکړه پاسه ساری ګډیر نه ښه زمو خلک چې لاړ شي اول خو تسلی مریض لور کینا مریض له تسلی نه ور کوي بلکې الټه چې داغه خوا تکیری کنه اوخ کې بتو یول شروع کې سر بسنډي او بعضی بګیو بل تخلیم نزدیک یې وي رنگ زیات شوی دی ښا صحیح ده کنه ک نمبر نو مړ شي ټیک ده داسې دا غلطه طریقه ده تسلی ولا ورکا دویم دار چې د مریض خواته ناسیو یو کیسه برالو او به ختمي کې بل برالو یو کیسه برالو هغه به ختمي کې بل کیسه برالو کو غریب په پکټ پانی پروت موږ بخپل غب ګرم کړی یو عالم تپوس د سوکتلو هغه یو کیسه راغستا به ختموله چې بل به راغستا چې خپل کیسه وکړو په اخر کې ورته څنګه هغه ورته جګ جوړ یې مخ کو تلاړي زه جوړ یم خو کتل حالي ته د دې زره پاسې زه جوړ یم نو موږ مریض دی حالت ته ورسو خو خدا پاک اوس دې زما د خوانه پاسای په خپل بیماری باندې تکلیف یا موږ خبرې کو پوه شو کنه د بیمار تپوس کوي خو په دې طریقه باندې چې هغه به تنګوي نه ښه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من عاد مریضا چا چې د بیمار فرسی وکړه یوا دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهد جنازتن څوک چې په جنازه کې شریک شو د یو مسلمان ورو ګور د مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي هغه کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان دار چې په جنازه کې به شرکت کوي او په جنازه کې شرکت کول دا ډیر لوی ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالى د یو قیرات ثواب ورکو او کو په دفن کې شریک شو نو 2 قیرات ورته الله ورکو او قیرات څومره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیرات د احد د غرم نه دی نو د یو مسلمان په جنازه کې شریک شو د احد د غرم نه کې درته میلاو شو کو په دفن کې شریک شو نو د احد د غرم نه کې درته میلاو شو دومره لوی ثواب دی د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کول او حدیث مبارک کې راځي وې د یو مسلمان په جنازه کې چې سلويخ تن شریک شو الله تبارک وتعالى دغه مړي ته مغفرت نصیب کړي اوس په توای چې مولوی صاحب دا خو د ټول مړي بخلې شي دی بیا د دې په جنازو کې خو په ساونو خلق ولاړي او څومره چې لوی رزيلي او چې څومره لوی منافق او بدمعش دغه په جنازه کې دومره خلق ډيري داسې نه ده الله دا نه یادي هغه الله تبارک وتعالى دا مخلوق یادي چې 10 په جنازه باندې ولاړي دا یادي او دا یادي الله تبارک وتعالى نبی رسول الله سلام دا یاد کړی چې 10 په جنازه باندې ولاړي هغه دا نه دی یاد کړی چې ګډه به د حرامونه ډکه په جنازه باندې ولاړي الله اکبر تدین متقیان نیکان خلق مراد دی چې سلويختن نیکان چې ګړې د حرامو نه پاک وا او دا د مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالى د انسان ته نصیب کړي مغفرت نصیب کړي نو چې څومره ویل رزيلي نو دومره جنازې له رزيلان ډېر راغلي وي چې څومره لوی منافقین دوره منافقین راغلي او چې څومره لوی حرام خور نو دوره جنازې له حرام خور ډېر راغلي داغه په جنازه باندې د بخلې کیږي نه زیات تر هغه بګدا سه ولاړ او داسم نه ویلو غوړ کنه خو پلان کې ته بشو کوم چې ګوره جنازې لراغله ومه دین هغه سلويخ کس مراد دي چې متقیان دي
حرام خور نه دي، نیک عمل دي او په دې نیت راغلی دی چې الله په مال ثواب راکړي. د کارو د پاره نه راغلی. اسی په جنازو کې به داسې څلوېښت تنه نن سبا پیدا شي، لس تنه به هم پیدا نه کړي، مړه چې حرام خور نه وي، په ګېډه کې حرام نه وي او نور څه رامیتوبونه پکې موجود نه وي، په جنازه کې به داسې لس تنه پیدا نه شي. نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهد جنازتن، کوم انسان چې د یو مسلمان په جنازه کې څه شو شریک شو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصام رمضانا وصام یوما، د یوې ورځې روژه نیوله، د یوې ورځې روژه ونیوله. روژه نیول دا ډېر لوی ثواب دی، دا د انسان خواهشات ختمي. ښه نبی علیه السلام هغې نوجوانانو ته ویلي وو چې د چا د واده طاقت نه کېږي او ګناه ترې کېږي، نبی علیه السلام ورته فرمایلي وو ای د ځوانانو ټولګیا روژې نیسئ، روژې په دې سره به ستاسو خواهشات کنټرول وي، دې سره به ستاسو خواهشات څه وي کنټرول وي، د ګناه نه به بچ شئ چې واده نشئ کولی. او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وراح الی الجمعه، کم انسان چې د جمعې منځ کو جمعې ته راغی دا ډېر لوی ثواب لري، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کم انسان چې د جمعې منځ وکړو الله تبارک وتعالی ورته تیر شوي ټولې هفتې ګناهونه معاف کړه، خو واړه ګناهونه ته مراد دي. صحیح شو. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعتق رقبه، یو مړی یو غلام آزاد کو. څو کار شو؟ پنځه. نبی علیہ السلام فرمایي دا پنځه کار چې چا وکړو دا انسان جنتی دی. کم یو نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار فرسی وکړه. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وشهد جنازه، د یو مسلمان جنازه وکړه. دریم نبی علیہ السلام فرمایي وصام یوما، یوې ورځې روژه ونیوله. څلورم نبی علیہ السلام فرمایي وراح الی الجمعه، د جمعې منځ وکړو. او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي واعتق رقبه، یو مړی یو غلام آزاد کو، یو بی ګناه قیدی آزاد کو، یو بی ګناه قیدی آزاد کو. دا پنځه کار چې چا وکړو نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان جنتی دی، دا انسان سره جنتی دی.